تفسیران دغه تری رسېرو دی الرحمن الرحیم. اما المقدمة ففيها بحثان، الاول في ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه. أقول الرسالة مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. أما المقدمة ففي ماهية المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه. أما المقالات فثلاث، فأولاها في المفردات، والثانية في القضايا وأحكامها، والثالثة في القياس. وأما الخاتمة ففي مواد الأكسية وأجزاء العلوم، وإنما رتبها عليها دغا وجد حصل سروفيها. نو دیوی اما المقدمت ففیها بحثان، مقدمه چې کوم دی په دې کې دو بحث دي، یو په ماهیت د منطق دی او په بیان الحاجت کې دی. اوس اقول چې کوم دی دلته کې په دې کتاب د قطبی کې چې قال راسي نو هغه به شمسیه وي ښه سوي، هغه به رساله شمسیه، او چې اقول راسي نو هغه به تحریر القواعد المنطقیه وی. تحریر القواعد المنطقیه نو هغه د قطبی شرح ده سوي. اوس اقول سره چې کوم دی د قطبی مولاوی الرساله مرتبه على مقدمه وثلاث مقالات وخاتمه. غرض صارف په دې عبارت سره د یو سوال مقدر ده. سوال پیدا واردېږي چې مخکې د رسالې شمسیې مولا ویل ورتبته علی مقدمتین، مخکې څه ویلي ورتبته علی مقدمتین. نو معترض وی دا رتبتو چې کوم دی دا صيغه د فعل ماضی ده، دا رتبتو صيغه د څه ده؟ دا د فعل ماضی، او فعل ماضی چې کوم دی په تیرې شوي زمانې باندې څه کوي؟ دا دلالت کوي. نو د دې صيغې نه دا معلومیږي چې ترتیب د مخکې ورکړی دی. څه ورکړی دی؟ ترتیب مخکې ورکړی دی، او حال دا دی ترتیب چې کوم دی دا رسو د کتاب نه راځي. لومبې خلک کتاب ولیکي هغې نه پس ولا څه ورکوي؟ ترتیب ورکوي. او د صيغې د ماضي نه څه معلومیږي چې دا ترتیب دا د کې په دې پنځو حصو باندې کتاب تقسیم کړی دی که نه؟ دا د لومبې یو وارې چې کوم دی مسائل څه که دا راجمع که، بیا د هغې نه پسې چې کوم دی په هغې کې تقسیم وکړو چې دا اول پکې مقدمه شوه، دا پکې درې مقالې شو، دا یو پکې څه شوه؟ دا خاتمه شوه. دا ترتیب چې کوم دی وروستو د څه نه شوی دی؟ د جمع کولو د اجزاو نه شوی دی. او دلته کې د صيغې نه دا معلومیږي چې دا ترتیب دا مخکې شوی دی. نو دا خو صریح دروغ دي ښه څه دي؟ تاسو پوه شوئ؟ نو دلته کې اقول سره دا شارح لګي کېږي وی الرسالة مرتبتون، وی اے معترضه دلته کې دا ماضي چې کوم دی دا خالی شوی دا د معنا د ماضي والینا. دا ماضي چې کوم دی دا خالی شوی د څه نه؟ د معنا د ماضي والینا. خیالم دی صرف په معنا د ترتیب باندې دی، صرف په معنا د څه باندې؟ د ترتیب باندې. نو ځکه دې تاریخ چې کوم دی که ستاسو خیالي الرسالة مرتبتون، الرسالة او رسالې له ترتیب ورکړی شوی دی. په کومه زمانه کې ورکړی شوی دی؟ کوم وخت کې ورکړی؟ خبره دې ډېرې څه کا دی نه ختمه کا اوسې په خبره باندې. نو دلته کې د ماتن د ماضي چې کوم دی دا خالي شوی دا د څه نه؟ دا ماضوي والی نه، د مخکې والی ده زمانې نه. لکه وایي په تعریفاتو کې چې کومه ماضي واقع شي که نه جهانګیره، هغه ماضي کې بیا تجربي ښه ده تېرې شوې زمانې نه. صرف په نفس فعل دلالت کوي، په نفس او تېرې شوې زمانه باندې بیا دلالت دا نه کوي. ښه مجرد یې د څه نه؟ د زمانې نه. نو دلته کې صرف په ترتیب دلالت کوي، دا رتبتو په څه دلالت نه کوي؟ تېره شوې زمانه باندې دلالت نه کوي. لکه تعریفاتو کې چې ماضي واقع شي نو هغه خالی کولی شي د څه نه؟ د معنا د ماضي نه، صرف په نفس فعل باندې دلالت کوي بس. نو الرسالة مرتبة على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة.
نو اما المقدمه ففي ماهیت المنطق وبيان الحاجه الیه وموضوعه غرض شارح په دې عبارت سره د یو سوال مقدر ده سوال پیدا واردېږي ځیشانا غرض د منطقیانو چې کوم دی هغه بحث کول د کاتب او د مکتسب نه غرض د منطقیانو هغه بحث د سنا د کاتب او د مکتسب نه کاتب چې کوم دی جنس فصل نوع او عرض عام او خاصه دا څه دي دا کاتبین دي او مکتسب چې کوم دی هغه دا قول شارح دي سوي قول شارح او دا رنګي کایا قضایا چې کوم دي دا کاتب دي او قیاسات دا مکتسب دي قیاسات دي مکتسب نو غرض د منطقیانو هغه بحث کول د سنه د کاتب او د سنه د مکتسب نه د کاتب او د سنه د مکتسب نه نو ماتینا بحث کول صاحب مقدمه کې دا چې کوم دی دا څه دی دا خروج دی دا بحث نه دا خروج د سنه بحث را کول پس کې په مقدمه کې دا خروج دی د سنه د بحث نه ځکه منطقیان د سنه بحث کوي دا کاتب او د مکتسب نه بحث کوي د تعریف موضوع غرض نه بحث دا نه کوي تاسو په خبره باندې نو دل لګي دا مو حاصل کېږي شارح لګي کېږي د دې اعتراض نه جواب کوي وې معترضه دي چې وې اما المقدمه ففي ماهیت المنطق دا خبر منو چې منطقيان بحث د کاتب او د مکتسب نه کوي او دا کاتب او مکتسب چې کوم دی دا تعریف موضوع غرض او دا غرنګ بیان الحاجت بیان الحاجت دا موقوف علیه د پاره د کاتب او د مکتسب دی موقوف علیه د چا د پاره دی د کاتب او د مکتسب د پاره او د موقوف علیه نه بحث کول دا خروج د بحث نه دا نه وی قابل کې دا عین بحث وی دا موږ چې دلته کوم بحث کو مقدمه کې کړه دا سلسله بحث کو د موقوف علیه نه بحث کو دا کاتب او د مکتسب د پاره د سینې دي دا موقوف علیه دي خو شوي بیا کده صالح دی عبارت تاسو خیال وی نو دی وی اما المقدمه ففي ماهیت المنطق ها او مخی لگمتن تا مگوری اما المقدمتو ففیها بحثان سکنا اما المقدمتو وی هر چی مقدمه دا نو پا دی مقدمه چی دو بحث دی نو گوری خوا جانگیره که نظرو کی ماتین چی کم دی مقدمه ظرف گرزولی دی او بحثانی والا مجروف گرزولی دی مقدمه سا گرزولی دا ظرف او بحثانی سا گرزولی دی دی والا مجروف گرزولی دی او دا غرنگی نومان صارف توکا اما المقدمه ففي ماهیت المنطق صارف کستاسو خیلی مقدمه ظرفا نا ماهیت المنطق سکو دا ظرف کو او مقدمه ولا مظروف کا ماتن سے کار کړو ماتن چې کوم دې مقدمه ظرف ګرځولې او بخښانه ولا مظروف ګرځولې او دلته کې صارف چې کوم دې بخښان څخه بحثان ظرف ماهیت المنطق او بیان الحاجت او اما المقدمه دی ولا زغ مظروف کو نه پويږي دا نه بالکل الټا کارو کو کنه ها نو دا دې سلورمه حاشیه کې چې کوم دې اعتراض څه کړي دي دا جواب کړي دي ها دا دې حاشیه کې چې کوم دې اخر تر راځي دا سی یو درې کرتے چې پاتې شي په دې حاشیه کې ها څو کرتے وی فما قیل عبارت الشرح مخالف للمتن عبارت الشرح مخالف للمتن څه لګی کنه څلورمه حاشیه کې نه کنه دا دې کنه دا وګورئ فما قیل فما قیل فاعل څوک له سا کتاب کې لادا تشریف کړي چې دا مولا حسام الدین دی ښا څوک دی هغه اعتراض کړي دی کومه خبره ها
مولا حسام الدین چې کوم دی په د باندې اعتراض کړی دی وی عبارت الشرح مخالف للمتن عبارت د شرح دا مخالف د سره دی د عبارت د متن سره دی حيث جعل المقدمه في الشرح مظروفه فداسي طریقې سره چې مقدمه په شرح د څه کړی دا مظروفه کړی دا او فی المتن ظرفا او په متن کې څه کړی دی دا ظرف کړی دی چې په نه شوي دا خاري په دې کتاب کې کانداري کړی راځه او زموږ دې کتاب کې کوم دې باندې لګي په ګوت باندې ورته دا وره قال مولانا عصام یا بارا ورپسې عبید دې بارا معنا درځي کتابونه کې لیکل نه ځان کې اخر کې را دي بارا حاشیه ختمه شي دغه ختمه شي ورته مقامات لګلي بارا دا ورته لګلي او دا بارا ورته لیکي دي حاصل کې پدې ځان پوي گئی ښا دا د ابجد حساب دی ابجد کې بار څه کوم دی دا د حد په معنا باندې راځي څه دا حد نو معنا دا چې دا زما خبره اختتام تا دا اورته ده ښا بار چې اولی کې به زما خبره څه شو دا ختم شو ته پوښتنه نو ګوري دلته کې لاندې چې کوم دې اعتراض دی ښا او هغه مخکې فصل کې تیراری هغه چې کوم دې جواب دی لاندې عبارت کې اعتراض او مخکې عبارت څه دی دا جواب دی جواب دا دی ښا چې اے معترضه د شارح او د ماتن په عبارت کې اس اختلاف دا نشته د دوړو معال چې کوم دی دا یو دی ښا وې دا ظرفیت د کل جزء لرا ظرفیت د کل لرا د جزء لرا مقدمه چې کوم دی دا کله مقدمه سره دا کله او دا دغه چې کوم دی ماهیت المنطق او بیان الحاجت دا ولا څه دی دا ولا جزء دی نه پوهیږئ نو یا تشری ظرفیت د کلی ظرفیت د کلی جزء لرا او یا ظرفیت د جزء کل لرا نه پوهیږئ یا چې کوم دی مقدمه دا عبارت دی د الفاظنا مقدمه دا عبارت د څه نه دی او بحثان چې کوم دی دا عبارت د معناګانو نه دی نه پوهیږئ مقدمه دا عبارت د الفاظنا او دا بل بحثان عبارت د څه نه د معناګانو نه نو ګوري ښا ماتن دا کار کړی دی اما المقدمه ففيها بحثان الفاظ چې کوم دی دا پس کې دي دا په معناګانو کې دي الفاظ دا په معناګانو کې دي دا د چا معلو دا د ماتن او تعریف څه کړی دي اما المقدمه ففي ماهیت نا ساری سے کم دے مقدمہ عبارت کی دا الفاظنا او ماہیت المنطق دا عبارت کی دا معناگانونا نو ساری ہوئی الفاظ پچا کی دی دا پا معناگانو کی دی او ماتن سو ہوئی معناگانی با الفاظو کی دی معناگانی با سکی دی دا دوار معال یو نسو دا دوار معال سو نو کم خلق چې دا خبره کوي چې د شارح عبارت دا مخالف دی چانا دا عبارت دا ماتن نا نورسو دا دی حاسی پاکی توقمونا دا دی خلق ورطا سا شوی دی دا توقم شوی دی وحمین شوی دی خواه معال لدوارو سا دی وی نا یو دی پوشوی نو اما المقدمة ففي ماهیت المنطق و بیان الحاجت الیه بیا دی پینزم حاشیه کی وی سوال پی کئی خواه لما قدم ماهیت المنطق على بیان الحاجت ولی مقدم کړی دی ماهیت د منطق پس باندې په بیان الحاجت باندې لأن ماهیت المنطق ذات وبيان الحاجت الیه صفات تاسو پوښتنه رومي خدا سوال ښه چې ولی ماهیت المنطق دا مقدم کو پس باندې دا په بیان الحاجت باندې لما قدم الماهیت ولی مقدم کړی دی ماهیت د منطق علی بیان الحاجت پس باندې
نو لأن سره دی لګي کېږي د دې اعتراض نه جواب کوي ښه وې معترضه به منطق ماهیت المنطق ځکه مقدم کو په بیان الحاجت باندې چې ماهیت المنطق دا ذات ته او بیان الحاجت دا هغه څه دی صفات ته او ذات مقدمي په چا باندې دا په صفاتو باندې څه خبره ویل ان ماهیت المنطق ذات والماهیت د منطق دا ذات دی او بیان الحاجت الیه صفاتون او بیان الحاجت چې ګنده دا صفات دي او ذات مقدم علی الصفات او ذات چې ګنده دا مقدمي په څه باندې نو هر کې مقدمه دا په تعریف د منطق کې دا په بیان د حاجت کې د منطق دا او دا غرنګ په موضوع د څه کې دا د منطق کې دا پوښوي نو مقدمه د بارم تو اجزا شو درې او اما المقالات فثلاث او هر کې مقالې دي نو دا درې دي فاولاها فی المفردات اوله مقاله چې کوم ده دا په مفرداتو کې دا اوله بس کې دا په مفرداتو کې بیا دې پګما حاشیه کې باندې اعتراض کړي وي وی فإن قیل گتا اعتراضو کی المقالة الاولى مشتملة على مباحث الالفاظ مقاله اولا دا مشتمل دا پس باندې او وقد وقع البحث هناك عن المركب عن احوال المركبات التامه او حال لاره چې واقع شوی دی بحث په دې مقاله اولا کې د سلام د احوال د مرکباتنا اذن ذکرانګي نو دا احوال د مرکبات چې کوم دي وی تلك المباحث ليست من المقالة الاولى في الحقيقه نه ده قلتو دا لگے کېږي د دې اعتراض نه جواب په ګوري که تاسو خیالي اشاره سو ویل چې مقاله اوله دا پس کې دا او مفرداتو کې دا کنه معترض وي دا په مفرداتو کې نه دا بلکې دې کې خود مرکباتو نن څه شوی دی دا بحث شوی دی نو څنګه شوی دا په مفرداتو کې دا پوښوي نو قلتو سره دې لګي کېږي جواب کوي وې معترضه د مرکباتو د احوالنا چې کوم بحث په مقاله اوله کې کېږي نو دا بحث چې کوم دی دا طبعا شوی دی استدرادا نه شوی دی کنه ساده شوی اصل بحث چې کوم دی دا بچا دی دا په مفرداتو کې دی او د احوالو د مرکباتو چې مونږه بحث کوو نو دا طبعا او استدرادا کوو طبعا او استدراد دغه تویخه جامعیت دا بحث شي دا جامع شي سردا للباب د پاره د جامعیت د باب تاسو پوښتنه نو په حقیقت کې د مقاله اوله نه وی احوال د مرکبات د څه نه وی د مقاله اوله نه وی بلکې طبعا بګی شي دا داخلي د پاره د جامعیت د باب قلت ذا جواب کوم تلك المباحث ليست من المقالة الأولى في الحقيقة دا مباحث څنګه دا د مقالې اوله نه دی پس کې په حقیقت کې وانما ذکر فيه طبعا واستدرادا او دا په دې کې ذکر کیږي طبعا او استدرادا او والدليل على ذلك او دلیل په دې خبره باندې چې ان تلك المباحث خارج عن المقسم او وی دلیل په دې باندې دا دی چې دا مباحث دا خارجي د مقسم نه مرکبات چې څنګه مرکبات ورته نه بحث دا نه کوي دا د مقسم نه دي دا بهر دي دا په دلیل دی وی ما یجب ان یعلم فی کتب المنطق هغه چې واجب دي د اغیز ذکول په کتابونو د منطق کې نورا مرکبات مخلص ذکوها خو دې خبره باندې فأولاها في المركبات في المفردات او وثانية في القضايا واحكامها دویم په قضايا او احکام د قضايا کې به او دریم مقاله چې کوم دا په سیاست کې دا او خاتمه چې کوم دا په مواد د سیاستونو کې دا او په اجزاء د علوم کې دا والله تبارک و تعالی